بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العلي العظيم. انتهائی قابل احترام د روژې مبارکه میاشت ده او د روژې میاشتې ته د برکت د څه شي وجې حاصل ده ویلي په دوه ایتونو کې مخکې هم د هغې تذکره یو بل انداز سره راځي مګر ما دا یو نیم آیات تاسو مخکې تلاوت و دې کې الله تعالی یایي چې شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن دا رمضان هغه میاشت ده چې هغې کې ما قرآن نازل کړی ده ما قرآن نازل کړی یعنی اصل مسله ټوله د قرآن ده دا یو مبارکه ځکه ده دا د رحمت عشره په دې میاشتې کې ځکه ده په دې میاشتې کې د مغفرت عشره ځکه ده په دې میاشتې کې د نجات عشره ځکه ده او دې میاشتې کې لیلة القدر او د څومره او د الله تعالی چې دا پکې یو سیل لګولی لکه یو دکان وي که نه سر نور کله یو شی درته په 500 میلیږي او اچانک پکې ولیکي چې دا میاشتې پلانکۍ ریزې نه پلانکۍ ریزې به دا شی تاسو ته په 200 روپۍ میلیږي بس به موږ منډې وي چې الله زر چې اوس شی واخلو دا خو په 500 باندې میلیږي سیل ولګېدو آسان شو شوي نه نو د روژې میاشت دا خو یو سیل ده او دغه سیل میاشت کې الله تعالی څه کوي چې مؤمن ته معمولي حرکت باندې سوچ باندې خبرې باندې شی خبرې باندې یو څه ښه عمل چې کوي هغې باندې بې حسابه اجرونه وي کوي بې حسابه او دا روژې میاشت داسې ده چې دې کې بندگان د الله بندگان خبره کوم د الله بندگان چې د الله بنده دي هغه الله ته ډېر قریب وي قریب څه مطلب شو چې بالکل جوختی ورسره ځکه چې یو ساعت دا روژهدار سړی د دماغ نه دا خبره نه وباسي چې ما روژه ده ویلې مو روژه ده الله راته ویلي نه یې مته ویلې نه مته الله مو ګوري نو الله سره قریب وي هسې خو هر ټیم قریب وي خو بعضې ټیم کې شیطان موږ باندې داسې اثرات وکړي چې موږ یو که لرې یو بیا کار کوو د شیطان په نرغې کې راګیر شو نو دا هغه میاشت ده چې الله تعالی بندگان د شیطانو نه فرق کړي دي داسې نه ده چې نه دي فرق کړي الله تعالی نبی صلی الله علیه وسلم حدیث کې سلسله الشیاطین شیطانان وتړي الله تعالی داسې نه تړي چې روی نیسي چې ته یې وتړي بلکې معاشرې کې نیکۍ یو داسې اوبار وشي د نیکۍ یو جذبه پیدا شي هر طرف ته هر انسان الله طرف ته نیکۍ طرف ته شکرونو طرف ته توجه شي چې شیطان ورکې کار نشي کولی مداخلت نشي کولی بس هغه مثال تړل او که کومې معاشرې کې د غازي حال وي د چارچاپېره شیطان کولا وي یا یو انسان داسې وي چې هغه د حالات کې نه وي که د هغه شیطان خو کولا وي نه صرف کولا وي بلکې پاخه نه ورباندې پروت الله دې موږ رسوي نو دا هغه میاشت او د تمام فخر د تمام بڑوتری د تمام برکت د تمام اهمیت د تمام فضیلت چې دې میاشتې ته میلاو ده ولې میلاو ده چې دې قرآن نازل شوی ده مخکې جمعې شته دي علماء کرام په دې باندې کوي خو زه اصل هغه ته رسوم دې باندې وقتاً فوقتاً علماء کرام خبرې کوي چې دې میاشتې کې قرآن نازل شوی څنګه نازل شوی بیا دا اعتقاف چې د نن تذکره وشه دا ویلي کوو موږ چې دا قرآن میاشت ده دې کې قرآن طرف ته ویلې خلک رجوع کوي چې دا د قرآن میاشت ده دې کې قرآن نازل شوی ده اوس الله یې چې د قرآن څه شی ده ما چیشتې پر نازل کړی شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن نو یہ خبر باندې خو موږ پوه شو چې دې تمامې میاشتې ته اهمیت او فضیلت د قرآن وجې نه میلاو ده دې باندې خو پوه شو اوس الله تعالی چې د قرآن څه شی ده دا هدى للناس انزل فيه القرآن هدى للناس دا د تمام انسانیت پر هدایت نامه ده تمام انسانیت پر هدایت ده هدایت ذریعہ ده انسان خپل معاملاتو باندې نه پوهیږي انسان د ډېر انسان ته وایي چې زه ډېر
ډېره رسېدلی یم، زه ډېره مخکې یم، خو بیا هم دغه انسان مجبور ده او په هر حالت کې مجبور وي. لہذا الله تعالی چې دا قرآن ما د انسانیت دپاره دې دپاره راستولی چې د انسانیت ته انسان ته د څومره زندګي چې ما ویر کړې ده دې زندګۍ کې دته روشنایي میلاو شي. دا د زندگی ورکی تیره کی دی، د قرآن پر روشنی کی تیره کی، اس مخی تذکرہ رسیدی دی. بیا اللہ یہی چی دین علاوہ دا چا شیدہ وبینات من الہدا والفرقان. بینات بینی وضح کئی چا شید دی ہدایت لیاوی دا وضح کئی. والفرقان فرقان چیتی دی قرآن تا مجھے فرقان ہے، فرقان الحمید ہے، دینا ما فرقان ہم دا دلے دا د حق و باطل، د ظالم و د مظلوم، د جائز و د ناجائز، د حلال و د حرام، د صحیح و د غلط، د زندگی کې دا تفریق کوي. صحیح چې دا حق ته او دا نه حق ته، دا حق ته دا باطل ده، دا جائز ده دا ناجائز ده، دا قرآن شریف ده. دا دې دپاره راغلی چې دې ذریعې سره تا ته پته ولګي چې تا زندګي څنګه تېرولې ده. دا خود قرآن مختصر خود تشریح چې قرآن څه شی ده الله خپل یې هدى للناس ته بینات من الهدى د هدایت بیانونه والا ده، والفرقان تفریق کوونه والا ده. تور سپین فرق کوي، شپه او ورځ فرق کوي. شی درته چې دا چې د شپه او ورځ غوندې رڼا غوندې چې دا حق ته او دا باطل. خو که قرآن نه پوښتنه وکړي هلک چې قرآن نه پوښتنه نه کوي به هېڅ پته نه لګي صحیح څه دي غلط څه دي. نو دا قرآن په دغه میاشتې کې نازل ده. دې میاشتې ته فضیلت ځکه میلاو ده، اهمیت یې ځکه ده د دې میاشتې په 11 مهینو کې د دې فضیلت ځکه ده. دې میاشتې کې الله دا ټول بندگان ځان ته رانږدې کوي، رانږدې کړي وي. یعنې نورو میاشتو کې به ته کوشش کوې، دې میاشتې کې ته الله را ځان ته رانږدې کړي، ته یې رانږدې کړی. دومره اهمیت ته، دومره رحمت ته په دې میاشتې کې الله تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا قرآن بری کی چی دا قرآن چا سر فرمائی چی ان هذا القرآن دا قرآن چی دا طرف بید اللہ دا قرآن دا کنا دا یو سائٹ سے دا بید اللہ دا دی اللہ پلاس کے دا یو سائڈی بید اللہ دی اللہ پلاس کے دا و طرف بی ایدیکم و دا بل سائٹ سے دا دی تاس پلاس کے دا. اوس چې د یو لاس باندې الله خو لاسونه نشته دی هسې، خو دا یو مثال دی کوي چې د یوه طرف نه الله ونیولو او بل طرف نه تاسو ونیولو نو څنګه شو کنیکټ شئ که نه خپله کې جغت شئ. اوس د قرآن مانځ کې تاسو رشتې جوړونې والا د قرآن ده، الله سره تاسو رشتې جوړونې والا دا قرآن ده. بیا مخکې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې فتمسکو به دا ټینګ ونیسئ. فتمسکو به دا ټینګ ونیسئ. ټینګ مننې څه مطلب ده؟ داسې نه چې دا لسونو سره ټینګ ونیسئ، د سره تعلق جوړ کړئ. د نه پوښتنه وکړئ چې تا دوکانداري څرنګې پکار ده، د نه پوښتنه وکړئ چې تا شادي بیا څرنګې پکار ده، د نه ته پوښتنه وکړئ چې تا کاروبار څنګه پکار ده، د نه ته پوښتنه وکړئ چې ته پلار یې نو د پلار حقوق ته څه دي، د نه ته پوښتنه وکړئ که ته اولاد یې نو د اولاد څه حقوق دي، د نه ته پوښتنه وکړه ته خاوند د خاوند څه حقوق دي، د نه ته پوښتنه وکړه د ښځې څه حقوق دي، د نه ته پوښتنه وکړه ځمکې تقسیم کوې وراثت څه قانون ده څه طریقه ده، د نه ته پوښتنه وکړه محلهداري به څنګه کوې، پړوس څه حقوق دي، همسایه څه حقوق دي، ځناورو څه حقوق دي، د بوټو څه حقوق دي، د علاقې څه حقوق دي، د قوم څه حقوق دي. دا ټولې خبرې تا ته د قرآن شي. فتمسکو به دا یایي چې نبي صلی الله علیه وسلم چې داسې ټینګې ونیسئ، داسې ټینګې وسکئ. فانکم لن تضلوا که چېرې تاسو داسې وکړو نو بیا به څه وي، تاسو به کله ونه ګمراه کېدئ. لن تضلوا کله به غلطې لارې باندې نه ځئ که تاسو داسې وکړو. که نن چې موږ پریشان یو ولې پریشان یو؟ قرآن نظام نشته، مهنګۍ پریشان کړي، ظلم پریشان کړي، تڼو پټوارانو عدالتونو پریشان کړي وو، جوخت محلې کې غلط سړي پریشان کړي وو، قوم کې غلط مشرانو پریشان کړي وو، غلطو تجرانو پریشان کړي وو. دا ټول مسایلو کې ګیر یو که نه موږ خپل اولاد پریشان کړي یا خپل پلار پریشان کړي وو.
دا مختلف مسائل چې نن ګیرو د وجوهات دا دي چې د قرآن تذکره نشته، د قرآن فهم نشته موږ منځ کې. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي که داسې تاسو وکړو فانکم لن تضلوا، تاسو به کله نه کوم ولن تهلکوا، او کله به هلاکیږئ نه، بربادیږئ نه به نه. بربادن څه شی دی؟ دا نن چې دا شروع ده مولانا اوس دعا وکړه، یقینا چې دعا پکار ده. یو ظالم ته قوت میلاو ده، هغه په دې نه پوهېږي چې څه وکړي، نه د وینې احساس شته ورته، نه د بچیو احساس شته ورته، نه د ښځې او د نر احساس شته. صرف اور صرف خپله خدایي ثبتوي په ځمکې باندې چې زه خدای یم. لکه فرعون دا نه ویلي چې ټولې ځمکې زه خدای یم. فرعون صرف جګړه دا وه چې زه د مصر خدای یم، لکه اختیارات ما سره دي. دا ظالم یې چې ټولې دنیا خدای زه یم. یو کور نه یې سړی وي چې ته یې د کوم څه درده سرا دې څه دي وي چې ته ستا دنیا کې چا نه وکړه پوښتنه. دا بعید نه ده چې الله ایران ته ویر کړي قوت، دا ویر کړی ده، پریشان ده چې څه وکړم. لہذا لن کله به تاسو هلکه بعده ابدا او کما قال دې بعد به تاسو لږ بنیادي خبره نبی صلی الله علیه وسلم چې قرآن سره تعلق جوړ کړي. او دا هغه میاشته چې دی کې قرآن نازل ده، دا هغه میاشته چې تاسو رجوع کوئ، تاسو ته فکر در کوئ چې قرآن څه شی ده، قرآن سره تعلق جوړ کوئ. اوس زه رسې مختصر باندې د قرآن هغه بنیادي تقاضې څه دي، د قرآن ډیمانډ څه ده، قرآن څه تا باندې څه حق دی. قرآن پهله حق دا ده چې دا قرآن باندې ایمان راړې ده به حیثیت انسان، چې ایمان راړې نو ته مؤمن شې. اوس موږ خو ایمان راوړی ده که نه، خو چې که پوښتنه وکړو رښتیا سره دغسې ایمان ده چې د مخکې دا تذکیر راځي اوس ځای ته شی یو پهله شی ده چې ده باندې ایمان راړه. او ایمان څرنګې راړه؟ ذلک الکتاب لا ریب، چې ته کې شک نشته، د تا د زندګۍ تمام مسایل د قرآن کې موجود دي. او چې څومره د قرآن سره تا تعلق ته مغومره ته د ایمان دننه یې، څومره چې باغ سره تعلق ته مغومره ته باغ تسلی نشي چې تاسو منځ سره د قرآن نظام کې تا په زندګۍ کې نشته. نو دې مطلب دا شو چې ته مغمره قرآن نه بارې او نشته. موږ صرف د جمعیت زندگی قرآن سره ده چې هغه کې موږ منځ اوداس کوو. باقي تمام معاملات یې چا په قانون باندې چلیږي، ټولو ته پته ده. بینکونو سره ټول لین کوي که نه، تمام سود کې داخل دی. دا سود نظام چا راوسته؟ خو تا راوسته که ته چې زه نه خبر ولې نه خبر تا حکومت تا خلک راولي، تا هغې خلاف جدوجهد نه کوي، تا هغې خلاف فکر نه کوي، تا سره فکر نشته. نو لہذا دا قرآن چې پهله خو ده باندې ایمان راوړه چې ده کې هیڅ شک نشته، د هره خبره برحق ده، دا مکمل ده، دا محفوظ ده، دا هر خبره په حق ده، دا هر خبره صداقت نه ډکه ده. دنیا او د آخرت کامیابي په ده سره تعلق لري. که دنیا کې کامیابي غواړي هم ده سره تعلق ده، که آخرت کامیابي غواړي هم ده سره تعلق ده. لہذا قرآن چې و انه لهدی و رحمه، دا قرآن چې ده الله قرآن خپل الله تعالی دا قرآن هغه ده چې دا هدایت کوي، دا تاسو ته پر رحمت کې رحمت څه شی برکتونه در کوي، خوشحالۍ در کوي، امن در کوي، اتفاق در کوي، مینه محبت در کوي، دا رحمت ده، سکون در کوي. دا نن چې ته پریشان یې، چا سره دولت نشته هغه هم پریشان ده، چې چا سره دولت ده هغه هم پریشان ده، خوشحال یو نشته. لہذا دا تا پریشانی ختم کوي. للمؤمنین چا ته ویل کوي؟ صرف مؤمنین. او مؤمنین مطلب بغد مغه ده چې ما اوس تذکره وکړه چې ته کل کې کل د سره تعلق جوړ کړي. داسې نه چې نیمه زندګي دي دورې تقسیم کړي، نیمه دې دلته تقسیم کړي. ومن یکفر به، او څوک چې دې خبرو نه انکار کوي، د قرآن خبرو نه، قرآن نه انکار کوي، قرآن خبرو نه انکار کوي، قرآن صداقت نه انکار کوي. اوس قرآن یې چې سود نه ما کوه دي موږ ډېر مشهور خلک ناست دي، سود نه بغیر خو موږ سیستم نه چلېږي، او ته ورسره شامل یې. لہذا دا کفر نه کوي، دا څه شی ده؟ دا انکار. ومن یکفر به فاولئک هم الخاسرون، دا زبردست خسارې کې ډوب ده. قرآن چې دا خسارې کې ده، دا دې ځان ته یې که نه چې زه کامیاب یم، دا نه ده کامیاب، دا خسارې کې. نن د موږ باندې چې پریشانه یو، هر شي کې تا نه ټیکس، هر شي کې تا نه ټیکس، ټلیفون در کوي سیګنل نه درکوي، پیسې د نه والي تا ته سیګنل نه کوي. داسې واوړه د خبرې ته کوم، خو دا ډېره غټه خبره که سوچ په وکړې. هر یو شی چې ته خلې تا نه ټیکس جمع کېږي، نو نور څه شي خساره شي نور ته څه شي پریشان ده، هر انسان پریشان ده په دغه بنیاد. دویمه خبره د قرآن دا ده
چې د ده عظمت ډېر لوی ده. دا اسمنی تمام کتابو تمام دنیا هر نمونه کتابونو باندې دا بلند و بالا ده. هر کتابونو د ساینس کتابونه، انجینیرینګ کتابونه، د تمام د دنیا د علمونو کتابونو باندې دا کتاب بالا تر ده، دا بلند ده. لہذا د ده تقاضا ده د کله چې د قرآن ته نږدې رسي د ده تلاوت کوي نو دا زړه چې ده که نه دا ورته ټیټ کا، دا ورته حذر کا، دا ورته دماغي د حذر شو دماغو سره. داسې نه چې موږ بعضې ټیم کې موږ کوو انسان کمزوري داسې کېږي، خو انسان چې ته دته جوکې ورته جوکې لکه ټیټ زړه سره داسې یو حاجتمند زړه سره دته رسا قرآن ته بیا دا تا ته هر څه دی کوي. د ده پیله تقاضا دا بلند و بالا ده. فرمایي حاضر دل یعنی زړه ورته حاضر کا. قرآن د دې مثال پیش کوي و اذا سمعوا ما انزل الى الرسول. تاسو ګورئ چې کله ما څه نزل کړي په خپل رسول باندې او دی هغه واوري. دا د اهل کتاب کې هغو خلکو طرف ته اشاره ده چې هغه صحیح خلک وو، هغه صحیح وو، هغوی تحقیقاً به نبي صلی الله علیه وسلم ته تلو، زړه سره به ورتلو، هغوی به وایي چې موږ واورو د قرآن کې چې دي څه شی دی. هغو یو مثال یې ورکړی قرآن کې. فرمایي چې و اذا سمعوا تاسو ګورئ چې کله هغوی واوري ما انزل الی الرسول چې ما رسول باندې څه نازل کړی ده ترا نو هغوی ته وګوره اعینهم د هغوی سترګو ته وګورئ، د هغوی سترګو ته وګورئ تفید من الدمع د هغوی سترګو نه اوښکې ځي. ولې مما عرفو من الحق هغه حق چې هغوی پېژني. هغه داسې خلک ورته او بیا هغو به ایمان قبلولو نو هغه به ورتلو هغوی به چې قرآن اورېدلو د هغوی سترګو نه به اوښکې راتلل. نو موږ قرآن پړو چې ته سترګو نه اوښکې لري قرآن خو پړو هغوی به سترګو نه اوښکې تللی مما عرفو من الحق په د بنیاد چې کوم حق به نازل کړی هغه پېژني هغوی او هغوی چې یقولون هغوی ربنا ای د موږ ربه آمنا موږ ایمان راوړی فاکتبنا پس موږ نما ولیکه مع الشاهدین د ګواه والو کې. یعنې هغوی به ایمان راوړو مطلب دا موږ نما ولیکه چې دا رسول باندې ګوهي کوو چې دا برحق. نو دینه دا غرض رسي د قرآن ته چې کله رسي نو یو جستجو چې دل سره رسا، یو تلاش دل سره رسا، یو داسې زړه سره رسا چې یاره دنه زه پوښتنه وکړم. الذین قرآن کې بل ځای کې بیا دا درېیمه خبره دا ده چې د ده مطالعه پکار ده. الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته. قرآن یایي چې کومو خلکو ته چې زه کتاب ورکړم، چې زه کومو خلکو ته کتاب ورکړم یتلونه هغه د ده تلاوت کوي حق تلاوتي، داسې تلاوت کوي چې د هغې حق پوره کوي. یو خو هغه تلاوت ته چې موږ یې کوو الله دې موږ ته معافي کړي دا حق نه ده. اگر چې ثواب ده حق دا ده چې یو آیات باندې ټول هرې ته غور وکړي، یوه ګنټه ورته کښېنه غور وکړي دا یایي زما دا ما سره څه خبره. قرآن خبرې کوي چا سره، د الله کتاب ده دا تا سره خبرې کوي، ته د سره خبرې وکړه چې الله زرې سره الله ماته څه یي نو د ده حق پوره کوي. حق یو دا ده چې د ده تلاوت وکړي او ظاهري ادب خدا ده چې د تلاوت چې کله کوي پاک شي صاف وي او اودس دې کړی وي چې هغه سره ناست وي او قرات سره ششتا په تلفظ یې ټیکي آی لکه تمام شیونه دي. خدا دې ظاهري اثرات دي اندر د ده ټولو نه غټ حق څه ده چې د دې معنو باندې پوه شي، د مطلب باندې غور و فکر وکړي. افلا تدبرون افلا تتفکرون. ولې تاسو فکر نه کوئ، ولې تاسو تدبر نه کوئ په د قرآن باندې؟ قرآن پکار کیږي چې ولې فکر نه کوئ. دغسې الله تعالی چې کذلک نفصل الآیات لقوم یتفکرون. زه خپل آیتونه اهل احکامات بیانوم بار بار ډېر تفصیل سره بیانوم هغو خلکو دپاره یتفکرون چې کوم په دې فکر کوي غور کوي. نو د ده دا چې ده مطالعه وشي، د ده مطالعه وشي او دې باندې غور وشي. بیا قرآن یو بل ځای کې یایي او ډېره واضحه خبرې کوي چې دا قرآن څه شی ده. لقد انزلنا الیکم کتاب فیه ذکرکم. د ما کتاب چې تاسو طرف ته نازل کړی ده فیه ذکرکم دې کې د اسمانونو خبرې خوشتا ورکې خو څه داسې خبرې نه دي چې تاسو پکې سمجھ نه رسي. فیه ذکرکم دې کې تاسو تذکره ده نو تاسو ته نازل کړی تاسو تذکره ده. افلا تعقلون هوش کې ولې نه رسئ؟ څه تذکره ده اتا د انسان د فطرت بیان ده ورکې،
د انسان د نفسیاتو بیان دا ورکې، د انسان د ضروریاتو د زندګۍ بیان دا ورکې، دا د تا معاشي حالت تی کوي، دا تا ته تجارت اصول شي، دا تا ته د عدالتونو معاملات شي، دا تا ته د خپل ذاتي خندني معاملات تا ته شي، دا تا ته تمام شیونه شي. فی ذکرکم الله چې دی کې تاسو ذکر دی، بل څه ذکر نشته، نورې کہانی نه دي ورکې. کوم ورځ کہانی تاسو ته نه جوړوي چې دا قومونه دا چې شو هغه دې دپاره دي چې تاسو ځانونه پوه کوئ، چې هغو سره داسې شوي چې تاسو به داسې کوئ، تاسو سره به داسې کوي. دې دپاره مې درته ولیکل. څلورمه خبره دې کې دا ده د قرآن چې زندګۍ په هرې معاملې کې قرآن طرف ته رجوع کړي، هرې معاملې کې چې ته پساو شي راشه چې زه قرآن. دا صحابه کرام دور کې تذکیري ضلع چې کله څه خفګان پر راغو، څه تکلیف پر راغو، بس به بدی قرآن ته کېناست، به بدی قرآن ته کېناست. او زه بار بار دلته دا خبره کړې، حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ به چې ته کله جلال کې راغو که نه، جلال مطلب هغه به چې دی څه ته چا خلاف ورزي وکړه د اسلام د دین د احکاماتو خلاف ورزي، هغې کې به جلالات ذاتي اغراض به دې به نه راتلو. چې جلال کې به راغو نو به به صحابه ته په پته هغو به فوراً قرآن تلاوت شروع کړو. به چې قرآن تلاوت شروع به کړو که نه، حضرت عمر رضی الله عنه به سار داسې ټیټ دا رجوع ده، بس ټیټ به قرآن ته به سار ټیټ. نو هرې معاملې کې قرآن ته فاستمسک بالذي اوحي الیک انک علی صراط مستقیم. نبی صلی الله علیه وسلم ته الله تعالی یایي چې کوم تا طرف ته کومه وحی ما درستولي احکامات دا مضبوط ونیسه، هیڅ خوف مه کوه، هیڅ ډر مه کوه، انک علی صراط مستقیم. ته په سینه دی هرې باندې. موږ بعضې ټایم کوي چې ته به ته که چې قرآن باندې به ته مه ډرېږه. نن د ایران چې نه ډرېږي، پرونه رسې نه چې خفیه خبرې رسي چې سمجھوته معاملات کو مذاکرات کو، هغې ورته چې مذاکرات چا سره کوي؟ تا خو چا مذاکرات ولا ولاړلو، موږ ته خو مذاکرات ته پاور نه شته ورشه، و مذاکراتو ټیبل باندې ته ناست یې چې تا کار کړی، او هغه چې مړېدلو الله دې ورته هغه مدونه هغه په څه هغه به ټولې خبرې ورته د قرآن په بیان کې ورکولې، تاسو به ټولو لیدلي وي. نو هغه نه ډرېدو، هو چې مرخواز یې شته. نو زه چې تا ته ویلې ټیټ شه، زه ټیټېږم نه، هغه د نه شو ټیټ. خپل ځان، خپل بچي، خپله ښځه، خپل زوم، خپله لور، خپله ناسي تمام یې قربان کړلو. او سره ډېر نور هم دغسې د حماس تذکیرې دي. حماس وګوره خندنونه کې خندنونه لړلو مګر ټیټېږي نه. دا ویلې چې انک علی صراط مستقیم، ته په حق یې لارې باندې، تا ظلم بنیاد باندې نه، تا ذاتي بنیاد باندې نه. دا 175 بچي بله په سکول کې وشتي دي، که دا حماس مړه کړي وای، که دا ایران مړه کړي وای، یا دا بل مسلمان ملک مړه کړي، دنیا یوروپ اوس به دا جلوسونه وته، دا خلک به خوته، دا قراردادونه به پس کېدله، دا بیلونه به راتلی په دا یو این کې چې دا خو ډېر ظلم وشو. مګر 174 175 بچي مړه کړي دي، وړه وړه بچي په سکول باندې. څوک یې کوي پوښتنه چې دې اډې ویر کړي دي موږ غوندې مسلمانان چې دي. فرمایي لہذا ہر معاملے کی فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ کہ تاسو کے ساتھ تنازع پیدا شي په اتفاق معاملاتو کې فَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، هغه الله او رسول نه پوښتنه وکړي، هغه طرف ته راشي، هغه نه پوښتنه وکړي چې موږ د معاملات څنګه حل کوو. إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ که تاسو الله باندې ایمانی، که تاسو آخرت باندې ایمانی، به تاسو آخري رجوع چې دا هغه چېرته کې ده الله او رسول سره. اللہ اور رسول نے پوچھتے ہیں کما معاملہ کون دا ٹھیک تک بحیثیت انسان، بحیثیت فرد یا بحیثیت قوم. اللہ اور رسول نے پوچھتے ہیں ذالک خیر، دا بہتر ہوندا و احسن تعویلا، او دی دین نتیجہ ہم بہتر دا قرآن ہے. تو چدا سے قرآن سے تعلق پیدا کہ دی نتیجہ پر بہتر ہے. یہ بل آخری طرف تا یہاں سے بس خو چونکہ دا مکمل دی قرآن تا قضا پنځمه دادا چې کله چې ته د قرآن نه پوښتنه وکړې او تا ته قرآن لیار وشي، بس بیا ته په هغې راضي شه، بیا هغه د تا قانون ده، بیا هغه د تا دستور ده، بیا ته بل څه ته منډې مه وایه. بس دا دماغ د آخري فیصله ده. خپل فکر، خپل عمل، خپل طرز زندگی د دې په مطابق جوړه کړه. دا د قرآن تقاضا ده. او دا ته عملي شی په دغې روژې میاشتې کې چې قرآن څنګه زندگی غواړي. قرآن زندگی غواړي یو بل سره تعاون ته په دې میاشتې کې کوي. قرآن زندگی غواړي تا هر وخت الله سره تعلق دا تا ته دې میاشتې کې تربیت دې کوي. قرآن تا نه زندگی غواړي یو معاشرتي، یو اتفاق، یو مینه، محبت، یو تعاون، یو بل سره مواسات چې ورته یې
وړې مې سي کې تکای چې د تفتری وی کاله د یو خجوره تقسیم کړه چاته سو وبو هغه وکندل ته دا وکم ویلي چې دا خو بل شوبونه دي دا ویلي روزي کې دا قرآن ته صحیح چې دا سه معاشره چې هغه کې ګالی ګلوچ نه وي یو بل سره زیاتای نه وي ظلم نه وي په دې مې یونیورسيټي کې ته ډېر احتیاط کوي چې خلې نه غلطه خبره چاته ولې دا تربیت دا دیمان کې دا سه معاشره کوي مول غواړي او په دغه معاشره کې شیطان څومره کمزور دی موږ اوس تذکرہ وکړه بس دا سه معاشره چې ته جوړه کې اسلامي معاشره شیطان به همیشه دې پر وتړلې شي لہذا دځه کې ده ان انزلنا الیک الکتاب اوس دا غلطه چې قرآن روز آیا خو ما طرز زندگی یہ بل چبودا وزم تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود علامہ اقبال سے وزم تم ہو وزا و تمدن میں تدی یعنی تا وزا تا لباس دا لباس نہ دا اٹھک بیٹھک معاملات تی دی ټول معاملات دیتا ہنود پہ مطابق تھی یہودو وزم تم ہو تمدن یہ مسلمان ہے یعنی دا مسلمانان دي سود تک ہے ظلم تک ہے ناحق تک ہے روزي میاشت راشي په دې کې ته یا چې اعلی غبل دي مضمون پړوي چې څومره غلط ښه خجوري په دې میاشت کې خلک کوي څومره غلط شوی نه ویرو روبس یې چاله شابه سي منګي وخیږي مورا د بار دنیا دغه د کې شوی نه آسان شي حتی چې برتانیا یورپ ملکونه دي رمضان مبارکای په کې شوی نه آسان نه ایموج مسلمان ملکونه ریس تابه د کله بجلی ګران را کله د گیس ګران شو پرون بل د گیس خیره ولا د بجلی خیره ولیدا وته ان انزلنا الیک الكتاب بالحق بیا الله تعالی چې دا کتاب ما زکات باندې تاسو باندې د حق سره نازل کړی حق راوړی دا لې دې دې پارا لتحکما بین الناس بما راک الله نبی صلی الله علیه وسلم ته چې د خلکو معاملات د روشنايي کې راو چلای دغه روشنی کې خلکو ته معاملات وشي دا قرآن مو دې لپاره د استوره د صرف تلاوت لپاره نه و دا صرف په ترویخو کې نه و چې په ترویخو کې زر زر یا سره درته پته نه لګي چې څه وایي سره څه پته نه لګي چې څه مو وایي او ته خوشاله چې مانن ختم وکړو یقینا چې ثواب ده دینه انکار نشته مگر یاد وساته دا قرآن دې تر غلې او چې تل تحکم بین الناس بیماراک الله قرآن الله نبی صلی الله علیه وسلم چې دا مو دې پر نظر کړی چې دې کې ته فیصله وکړي د خلکو د معاملاتو خلکو ته وشي چې فیصله څنګه کیږي قرآن په یریدون ان یتحاکموا بیا الله قرآن کې یو ځای کې چې تاسو دا غواړي چې خپل معاملات ال طاغوت په یعنی بل نظام باندې حل کړي بل معاملات د عدالتونو کې چا نظام ده د تڼو کې چا نظام ده د پټوخانو کې چا نظام ده د دفترو کې چا نظام ده هیڅ نظام کو نه طاغوت نظام او ته ورته ډېر خوشی سره ال طاغوت لذا کوم تخبل معاملات په دې فرق کې وقد امروا ان کې تا ته حکم دا چې یکفر به چې دغه تغود نه به انکار کوي تا ته خدا حکم ملاو دا خرد کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا ہوا دل و نگاہ مسلم نہیں تو کچھ بھی نہیں زړه نه وای کنه وای چې کلمه مو وای زبان سره کلمې یا کنه خو چې د زړه رجوع نه وی الله ته د سترګې الله ته رجوع نه وی د فکر الله ته رجوع نه وی اهمیت نشته الله مدې وسه و آخری خبره د قرآن دادا چې نبی صلی الله علیه وسلم قرآن شي چې د نبی صلی الله علیه وسلم ما څه دې پر استوله هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشرك چې ما خدا نبی دې پر استوله چې دا مو منځونه ته نه وځي چې دا تک منځونه درته دا به روزي دې چې بس لور تندا کو دا مو دې پر دین حق مې ورکړو دین حق څه ته کېدا دغه قرآن کې دا نبی صلی الله علیه وسلم د قرآن نظام راوستو په مدینه کې نبی صلی الله علیه وسلم د قرآن نظام دی پر وطن پرې شو مکه یې هجرت کړو نبی صلی الله علیه وسلم د قرآن دی پر بدر احد خندق اوز تبوک پر د قرآن نظام مده لاړو صحابه کرام دغه کار کړو او دغه قرآن نظام یې غلط کفر خلاف نو چې ته کافر ویلی ته مسلمان څخه کلمه وایا دا ضرور اور پکې خو هغه میشن نو چې اسلام نظام په غالب تو به دې مرضی ده ته کافر پته کې چې پته کې ده خیر د خپل سزا وکړي ها دعوت ابل شه دغه ته دعوت ورکړه شو خو لیکن شاید مدینه کې يهوديان موجود نبی صلی الله علیه وسلم وایي دی او چې ته يهودي خیر ده خو غالب نظام به د اسلامي او دغه اسلام نظام دی پر دا تمام جدوجہد او نن طریقه پورې الله دې مست توفیق کړي بس دا اخري تقاضا ده قرآن چې قرآني نظام دی غالب ونه دې پر سوچ او فکر پیدا کړي چې دا به څنګه غلیبي شي
د ما ملک کې به څنګه رسي د ما دولتونو کې به څنګه رسي د ما پارلیمنت کې به څنګه رسي خوشحالي دغه سره ده یاد وساتئ امن دغه سره ده تاسو منګي علاج دغه سره ده تاسو بیروزګارۍ علاج دغه سره ده تاسو د تعلیم علاج دغه سره ده تاسو د صحت او د هسپتالونو معاملات دغه سره دي تاسو د بجلی او د ګیس معاملات دغه سره ده ځکه چې اسلامي نظام نشته کفر نظام غالب دغه نه چھوڑی تاسو لګیا دي دې لپاره فکر پیدا کړئ روزي مکر غلي دې لپاره بس کدا موږ فکر راکو نو غواړو پوښتې چې موږ روزه به منظور ده الله دې موږ توفیق راکړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربي كريم تمس قرآن فهم راکي دین فهم راکي و دې په مطابق انفرادي زندگی هم او اجتماعي زندگی هم جوړونې مست توفیق راکړي ربي کریم دنیا بھر کې اسلام ته غلبه ورکړي کفر مغلوب کړي ربي کریم ته ایران ته غلبه ورکړي ربي کریم دې ایران ملګرو ته غلبه ورکړي ربي کریم امریکا او دغه تمام ملګری نیست نابود ناکام او نامراد کړي ربي کریم مغلوب کړي ربي کریم مستدا فکر پیدا کړي چې موږ هر وخت په خپل افتری وخت کې اوغه وخت کې دغه په حق دعاګانې کوو ربي کریم او دا ټول موږ ته ځنونه پوي دي چې دا صرف د ایران جګړه نه ده یاد اوسه د پاکستان ته رسي کچری نن دا وساره نشو موږ خپل دوغان رب ترجو شي رب ته چې دا ظالم فرعون چې جوړ دا فرعون نه زیات غټ فرعون دا دغه نه زیات تا فرعون په صرف مصر زمکه باندې دا په تمام زمکه باندې دا ربي کریم تعالی ناکام او نامراد مغلوبه کی ایران تا او شرمنده کی ایران تا او څوک د دملګرتیا کوي چې هغه څوک هم وي خو هغه د مکه خلک ویلي نه وي هغه ناکام او نامراد نست نابود کی ربي کریم و سرای مغلوبه کی ربي کریم ته رحیم دې موږ دا دعاګانې کوي مشته ایمان نصیب مرګ پر مشته اطاعت نصیب کی موږ څومره عزیزان رشتہ داران د دنیا نه رخصت دي ربي کریم ټول ته مغفرت نصیب ټول قبرونه دي نور نه منور کی مرګ پر اطاعت نصیب کی مرګ وخت ربي کریم ته رحیم مشته ایمان نصیب او مرګ کے بعد مشته مغفرت نصیب ربي کریم دې قبر عذاب ربي کریم آخرت تمام تکلیفاتونه خپل پناه نصیب کی ربي کریم حساب کتاب سره نرم کی کریم مجھے بغیر حساب کتاب مغفرت نصیب کی رحیمی مشتد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت قربت حوض کوثر نر توبہ نصیب ربي کریم جہنم نشو بل سے مش جہنم پولیس رات ولې مشته مش پر پلار ته خو خويندې ورونو ته عزیزانو ته دوستانو ته رشتہ دارانو ته ټولو ته ربي کریم ته خپل روشنی نصیب کړي ربي کریم ته رحیم کریم مجھے دا ټول دعاګانې قبول کړي اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم برحمتك عبد الرقيب